أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة آية نمبر 184 بوایو انشاءالله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. أيام ورځې، معدودات پشمار یو څو ورځې، مطلب د روژې دا ورځې یادوي که نه چې دا د شمار یو څو ورځې دي. فمن کانا پس څوک چې وي، فمن پس څوک کانا چې وي، منکم په تاسو کې مریضن مریض، او علی سفرین یا په سفر کې، فعدتن نو پس ګنتی پوره کول دي که نه، فعدتن ګنتی پوره کول دي، من ایامن د ورځو نه، اخر مطلب نور ورځې کې که نه، مطلب هغه دی هغه ګنتی دی پوره کی په نور ورځې کې. وعلى الذین او په هغې خلکو باندې یطیقونه چې هغه طاقت لري د هغې، یطیقونه طاقت لري د هغې، فدیتون او فدیه طعام خوراک مسکین د مسکین دپاره. فمن تطوع فمن پس چا چې تطوع لکه د خوشحالۍ سره خیرن مطلب سنیکی، په خوشحالۍ سره یې وکړله سنیکی، فهو پس هغه خیر له بهتره ده د هغه دپاره، غوره ده د هغه دپاره. وان تصومو او دا چې روژه ونیسي، خیرن بهتره ده، لکم ستاسو دپاره، ان کنتم او دا چې تاسو تعلمون مطلب پوهیږئ، علم لرئ، دا چې تاسو علم لرئ. اوس په دې آیت کې الله رب العالمین فرمایي که نه چې د روژو د لکه پشمار یو څو ورځې، مطلب د رمضان دا روژې یادوي که نه چې دا خو لکه پشمار یو څو ورځې دي. نو په دې کې چې لکه څوک مریضي یا په سفر باندې که نه، مریضي یا په سفر باندې، نو هغه لکه دا خپلې روژې چې دي نو دا په نورو ورځې کې لکه دا پوره کولی شي که نه، لکه دا ګنتي چې ده نو دا په نورو ورځې کې لکه رمضان نه پس دا دغه چې دی نو دا راګرځولی شي. او مطلب څوک چې طاقت لري د روژو نیولو که نه، ځینې خلک وایي چې لکه مونږ نیولی شي روژې، نو الله رب العالمین وایي چې لکه دا هم منع نه ده چې څوک نیولی شي، لکه که مریضي یا د سفر په حالت کې هغه نیولی شي، نو هم دې کې څه دغه نشته، نیولی شي تاسو خپل روژې. خو لکه که داسې بیماري ورته که نه چې هغه ته څه مسله جوړېږي، نو او سفر لکه سفر ډېر اوږد دی، مطلب هغه ته هغې کې لکه سر دغه راځي که نه، تکلیف ورته میلاویږي، نو الله رب العالمین وایي چې لکه دې کې څه دغه نشته دی، او دا روژه چې دی نو دا تاسو بیا لکه وروسته نیولی شئ. او څوک چې لکه ډېر بیماري هغه روژې مطلب بیا وروسته هم نشي نیولی، نو الله رب العالمین لکه وایي چې تاسو فدیه هم ورکولی شئ، او مسکین چې دی نو هغه ته خوراک هم ورکولی شئ. نو پس لکه څوک چې په خوشحالۍ سره وکړي دا دواړه کارونه که نه، نو لکه څه نیکي وکړي د خوشحالۍ سره که نه، نو دا د هغه دپاره غوره ده، لکه دا چې هغه هم روژه ونیسي او هم فدیه ورکړي، نو لکه دا د هغه دپاره ښه ډېره لکه غوره شوله که نه، او دا چې لکه تاسو علم لرئ. ها یو حدیث مفهوم دی، سنن ابو داود که نه، دې کې د یو حدیث دی چې نبی علیه السلام وایي که نه چې لکه څوک بیماري مریضي، یا څوک پریګننټ ښځه که نه، یا مور چې لکه ماشوم له لکه هغه پی ورکوي، نو په دغې کې لکه دغه وخت کې دی چې دی دا مریض یا پریګننټ ښځه یا ماشوم ته چې پی ورکوي که نه، نو هغه لکه دا روژې چې دی نو دا مطلب ډیلی کولی شي، مؤخر کولی شي که نه، هغې ته اجازه شته دی خبرې که نه، لکه چې بیا کله هغه صحتمند شي نو دا روژې بیا نیولی شي.
او کچره مریض چې کنه دا هغه لکه دا امید نه کنه چې لکه هغه مطلب زه به مخکې دا روژې نیولی شمه نو د هغه دپاره لکه قضا په دغه کې مطلب هغه فدیه ورکولی شي که نه او یو ښځه لکه پریګننټ ښځه چې ماشوم له پی ورکوي که نه نو هغه لکه چې هغې ته روژې ډېرې زیاتې شي که نه او هغه هم بیا لکه مطلب هغه نشي راګرځولی داسې لکه هغه اول بیماری بیا پکې مطلب د هغې ماشوم شي که نه هغه لکه ورځې پکې دغه شي لکه روژې په میاشت کې چې ښځه ناجوړه شي که نه نو هغه چې الله رب العالمین وایي چې هغه هم بیا لکه چې هغه روژې نشي نیولی که نه نو بیا هغه فدیه ورکولی شي او ابن عباس صحیح بخاری کې دغه د یو حدیث دی که نه چې د لکه د صحابه کرام یو ګروه وایي چې لکه دا آیت چې دی که نه دا منسوخ شوی دی لکه اول دا اجازت و چې لکه صحتمند کس چې دی که نه هغه د روژې په بدله کې لکه فدیه ورکولی شي خو بیا عبدالله بن عباس رضی الله هغه وایي چې نه دا آیت چې دی دا منسوخ شوی نه دی بلکې دا آیت وسوم باقی دی که نه خو دا د هغې خلکو دپاره دی لکه څوک چې مریضان وي څوک ډېر مطلب مشکل سره روژې نیولی شي که نه لکه روژې نیولو کې ورته مطلب مشکل وي که نه لکه دا د هغې دپاره دی او د صحتمند کس دپاره چې دی نو دا منسوخ شوی دی نو مطلب صحیح